بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ګوره د سر بیا تاسو ته خلاصو هم د چلې کنه چې کله دوه جملې راشي د ټول اول دوه جملې راشي او اولې جملې لره بیا خالی نه دوه حالونه یا باغی لره محل الاعراب وی یا محل الاعراب نه وي. اولې جملې لره محل الاعراب او ستا مقصود دا چې د دویمه جمله په اولې سره ته په حکم کې شریکې جو عطف کوا او کنه شریکې جو عطف مکوا. وستا کبدو کې د شریکولو مقصود دی او هغه په منځ کې جامع وو جو په واو او حرف عطف سره بکې اگر جامع په کې نو جو بیا په حرف عطف سره نه بکې او غدوان ته په یو حکم کې شرکت دغه مقصود نه جو بیا عطف نه کوي لکه اذا قالوا لا شاطر قالوا انما نحن مستهزئون او کا اولنې جملې لرا محل الاعراب نوي نو کله دویمه جمله ته پر اولنې پور نه تړي جو بس خبره ختمه او کا دویمه جملې لرا اولنې جملې لرا محل اعراب نوي او دویمه ته اول سره په حکم کې مقصود کې د چیردار حکم کې د دې سره شریک شي نو بیا د شپږ صورتونه دي یا بل دوان به مېس کې کمال الاتصال وي یا بل کمال الانقطاع وي. نمبر 1 صورت کمال الانقطاع بلا ایهام. نمبر 2 دوان به مېس کې به کمال اتصال وي او نمبر 3 د دوان به شبه کمال الانقطاع او سلورم شبه کمال اتصال. نو په دې سلور صورتونو کې فصل واجب دی او پنځم صورت دا چې کمال انقطاع وي خو مع الايهام او شپږم صورت دا چې توسط بین الکمالین پکې وي. نو په دې دوه صورتونو کې وصل واجب دی. ورن بیا موږ یو صورت ویلو چې د دوانو جملو په منځ کې چې اولنې جملې لپاره محل الاعراب نه وي د دوانو جملو په منځ کې کمال الانقطاع وي. د دې دوه صورتونه دي چې د دوانو جملې به یو بلنا د خبر او د انشاء په اعتبار سره مختلفي یعنی یو جمله په دوانو کې به خبري وي او بل به انشاوي د لفظ او د معنا دوانو په اعتبار سره. او یو صورت دا او دویم صورت دا چې اولنې جمله ته نه دا بلکا خبر وي او دویمه به د لفظ په اعتبار سره به خبر وي او د معنا په اعتبار سره به انشاوي. لکه چې دوانه د غیر لایره لپاره مثال ویلو وقال رائدهم ارسو نزاولها. نو دلته ګوره دوه جملې راغلي یو ارسو دی یو نزاولها دی. نو ارسو به معنا د اقیمو دی. نو ارسو دا جمله انشائیه د لفظ په اعتبار سره هم او د معنا په اعتبار سره هم او دویمه جمله نزاولها ده. نزاولها دا د معنا او د لفظ ځان په اعتبار سره دا خبریه ده. نو دا خبریه په انشائیه معنی نه د عطف کړل شوی. دویم صورت مونږ ویلو چې دو جملې راغلي وي دا اولنې لپاره محل الاعراب نه وي او په دواړو جملو کې اولنې جمله دا خبریه وي د لفظ او معنا دواړو په اعتبار سره او دویم د لفظ په اعتبار سره خبریه وي او د معنا په اعتبار سره انشاوي. لکه مات فلان رحمه الله تعالی. نو دا مات فلانون دا څو جملې یو جمله ده او جمله خبریه ده د لفظ او د معنا دواړو په اعتبار سره او رحمه الله تعالی دا چې نه ده یو جمله ده او د لفظ په اعتبار سره خبر ده او د معنا په اعتبار سره انشاء ده. وای چا خدا ویری دي کنه چې دا وجې دي او چا په دا خبره کړی دا چې د دې په جملو کې عطف ځکه نه شوی چې دلته جامع نه موجود جامع یعنی څنګه چې زید طویل او عمرو نائم ویل چې دا ممتنع دي دغه شنده ممتنع دي. او دویم صورت وای د فصل دویم صورت چې د دوانو جملو په منځ کې کمال الاتصال وي. صحیح بګه کمال الاتصال وي. بیا د کمال الاتصال داغي مختلف صورتونه دي. نن سبق کې موږ راغلي نه درې صورت وایو. نمبر 1 صورت به دا موږ وایو چې کله دویمه جمله د اولنې جملې لپاره د تاکید معنوي وي. پوښوي تاکید معنوي نو د تاکید او د موقت په منځ کې جنانو فصل ناراضي ندی و موږ به کې فصل مدان اورو. دویم صورت دا په لندو الفاظو کې چې دا دویمه جمله د اولنې جملې لپاره د سوي لګه تاکید لفظي نو په دې کې به هم لکه څنګه چې د موقت او تاکید په منځ کې جنان ناراضي دا شمبلي په منځ کې فعاتف جنان ناراضي. دریم صورت نن سبق به موږ وایو هغه داله چې د دوه جملو په منځ کې داسې نسبت وي کمال اتصال وي چې دا دویمه جمله د اولنې جملې لپاره بدل کول وي دا قضیه ورجو ان شاء الله ټیم به ختمه کا او نور صورتونه بدل بعد او نور صورتونه ان شاء الله سبب وي اوس وره
واما کمال الاتصال هر چې کمال اتصال بین الجملتين یعنی دا عطف په صورتونو کې د فصل په صورتونو کې دویم نمبر صورت ده چې په شپږ صورتونو ټول جوړیږي نو په څلورو صورتونو کې فصل متعین ده او په دوو کې وصل متعین ده نو کوم څلورو کې چې فصل متعین ده نو پای کې یو کمال الانقطاع بلا ایهام پرون سبق وشو نن سبق کمال الاتصال ده بین الجملتين نو چې کمال اتصال وي نو د دې بیا یو څو صورتونه جوړیږي نمبر 1 صورت دا ده فلکون الثانیه مؤکده للاولى چې دویمه جمله به د اولنۍ لپاره مؤکد وي دویمه جمله به د اولنۍ لپاره مؤکد وي تاکید معنوي په تاکید معنوي سره تاکید معنوي سره پر راځي وې تاکید معنوي د دې لپاره راځي کنه لکه جاء ان زید نفسه چې لکه جاء ان زید زما خواته زید راغلی نو راځي خډیر مشر سره دی زید په څنګه ستا خواته راغلی نو ته دا چې مجاز ختمولو لپاره داغه مجاز ختمولو لپاره چې راتل کې سبزین کې دا راځي چې یو چې زما خواته زید راغلی دی کنه نو مخاطب پدې کې دی چې زید خډیر لو سره دی د زید نوکر بچر راغلی خدا ورته چې نسبت کړي چې زید راغلی نو دی وینا نه جاءني زید نفسه خپل باندې راغی یا دا چې یو کس وی چې لکه زما خواته جاءني زید زما خواته زید راغی نو مخاطب پدې کې دی چې دی وڅ ته غلط شوی منه زید خډیر مشر سره دی او خډیر مخور سره دا بارچا وزیر راځي نو دا وڅ ته غلط شوی وي نو دا نه جاءني زید نفسه پوښوي نو دا تاکید معنوي راځي د سره لپاره تاکید معنوي راځي د دې لپاره د دفع توهم تجوز چې دا مجازي معنی اغستلو هغه وهم د فکولو د لپاره او غلطي یا غلطي نو لکه لارې بفي وذل وګوره ماته الله تعالی فرمای الف لام میم ذالک الكتاب لا ريب فيه وذل کې دا ذالک الكتاب چې الف دا درې جملې دي یو الف لام میم دی یو ذالک الكتاب دی یو لا ريب فيه دا وذل کې الله تعالی و چې دا کتاب چې نه دا ډېر عظیم الشان کتاب دی عظمت شان ظاهر الله لپاره الله تعالی به مبالغه سکړي دا چې وی ذالک اسم اشاره مبتدا ګرځول الله ویم ذالک اسم اشاره د بعید لپاره دي دلیل قریب لپاره ذالک راوړل دي چې بعد علمي طرف ته اشاره ده او دریم دالې چې الکتاب معرفه راوړل او الکتاب خبر دی او خبر چې معرفه وي نو تاسو چې دا حصر او اختصاص پیدا کوي نو دا د غدریو سيزون د وجنه چې ذالک اسم اشاره جوړولو او دغه شان دي د ذالک د بعید لپاره دی غدل لګي راوړل او خبر دی نه دا معرفه راوړل د دې دریو خبرو د وجنه دا خبره مضبوطه شوله چې دا کتاب چې د نورو کتابونو په شان دی نه بلکې دا کتاب ویلو مستحق صرف دا کتاب دی ورسول الله ريب فيه چې الله تعالی ذکر کړی دی د دې مخکې خبره تاکید لپاره او تا تاکید معنوي دی واښوي خاجنه لا ريب فيه بالنسبه الى ذلك الكتاب بالنسبه الى ذلك الكتاب اذا جعلت وكذا وګرځول شي الف لام میم طائفه من الحروف او جمله مستقله يعني دا جمله مستقله وګرځي یا طائفه د حروف نه دا یو جمله شو وذلك الكتاب جملة ثانية جاء ذلك الكتاب ثانية جملة شوا ولا ريب فيه جملة ثالثة دريمة جملة شوا فإنه لما بولغ في وصفه وكلت مبالغة كل شوا بوصف ذي كتاب كي ببلوغه يعني برسول ذي سرا في أن وصف وبأنه وصف جاء الله تعالى وصف ذكر بأنه بلغت درجة القصوى في الكمال جدا انتهائی درجة رسيدنا له بكمال كي وس انتهائی درجة بكمال ده سنگ رسيدنا له مبالغة بس سكر كلا شبيلا نا فرمائے بولغ جدن وإذا يتعلق الباء في قوله وإذا متعلق الباء پر قول کے بجال مبتدا پر بول ذلك الدال لقد دلالت على كمال العناية پڑیر کامل توجہ باندې بتمیزه چې دای جدا کړل او توسل ببعده الى التعظیم او توسل په دې په روایت سره تعظیم ته علوي درجه وتعریف یعنی دا ذالک راوړل چې بدی کې کمال توجہ طرف ته اشاره ده او بل چې لقا په دې کې تعظیم کې بعدوال طرف ته اشاره ده وتعريف الخبر باللام او دا خبر چې بلام سره راوړل ذلك الكتاب الكتاب معرب باللام راوړل الدال على الانحصار دا دلالت هم په منحصر کېدو باندې لګته حاتم الجواد چې دا حاتم تای او صرف سقي چې دا حاتم تای دی نو دغه شان معنی دا فمعنى ذلك الكتاب انه الكتاب الكامل الذي يستحال ان يسمى كتابا چې دا کتاب دی دا کامل کتاب دی چې مستحق دی چې د کتاب ویل شي کانما عداه من الكتب في مقابلته ناقص زکه چې د دین علاوه د انوم کوم کتابونه د په مقابله کې دا ناقص دي بل ليس بكتاب بلکې رسول الله کتاب دی نو جازا وکړه چې دا متکلم دا خبر راغله کنه چې ذالک الكتاب چې دا کتاب عظیم الشان کتاب صرف دا قران مجید دی او دا کتاب د ویلو صرف مستحق دا کتاب دی نو د متخاطب په ځین کې دا خبر رااله چې دا بیا مجازن دي تداویلی او یا بل غلط ویلی
نو اجازه جایز دی جواب لما اجازه بسبب هذه المبالغه المذکوره دي چې دا مبالغه مذکور چې کړه وکړل شو کنه نو ادا جایز دی ان يتوهم السامع قبل التامل چې د تامل مخه سامع په وهم کې دا راشي چې انه ذلك الكتاب مما يرمى به جزافا چې بری باندې وشتل کړل شي په غب شپ د وجنه يعني اصل ویل شوی من غیر جزافا څه ته وایي من غیر صدور عن عربيه وبصيره بغیر د دې چې صادر کړل شي د بصیرت نه یعنی مطلب دا کنه چې لکه په غب شپ کې اصل اندازتن دا ویل شوی د دې نه فاتبعه نو بس راوړل شو يعني ورسته بری بس راوړل شو اتبعه على لفظ المبني المفعول يعني المجهول په طریقې سره وای اتبعه ما وای اتبعه وای والمرفوع المستتر او بریګ د ضمیر مستتر چې اندار راځي دي لا ريب فيه ده المنصوب البارز الى ذلك الكتاب او فاتبعه کې اتبع ضمیر چې نه په اتبع کې ضمیر مرفوع يعني نائب فاعل هو دا به راځي دي ذلك الكتاب دا او دا هو ضمیر چې نه دا به راځي دي دا اتبع کې هو ضمیر راځي دي لا ريب فيه دا او هو ضمیر به راځي دي ذلك الكتاب دا اي جعل لا ريب فيه يعني ګرځولې لارې په فی تابع د کتاب نفجا لذلك التوهم چې دا وهم ختم شي لکه پوه شوي نو لکه څنګه چې ګوره ماته څنګه چې لکه تاکید معنوي لري را راځي چې په مخکې کلام کې کم جواز مجاز ولا معنی اغستل په وهم کې راځي نو دا تاکید معنوي لري را راځي چې دا مخکینه نسبت چې کم شوی دا مجازي تور باندې نشي دا مخکینه نسبت چې کم د فعل فاعل ته شوی نو دا لکه دا غلط دی د وجه نه شوی نو څنګه چې لکه مونږ دا وایو چې جاءني زید نفسه دغه شان جاءني زید نفسه دغه شان دی دا لارې په فی چې د ذالک کتاب نو ورستو راغله لکه پوه شوي دغه وهم ختمولو لپاره فوزانه ای وزن لارې په فی مع ذلك الكتاب و وزن د لارې په فی د مع الكتاب سره دس دی وزن نفسه مع زید فی جاء زید نفسه لکه څنګه چې بجاءني زید نفسه کې د نفسه هغه مرتبه ده لکه پوه شوي لکه څنګه چې بجاءني زید نفسه کې ترکیب چې نه زید مؤکد ده او نفسه د دې تاکید معنوي ده دغه شان په دې مثال کې د لا ریب فيه هم د ذلک الكتاب د پر تاکید معنوي ده څنګه چې نفسه هغه وهم ختم کړی دی چې د مجیت نسبت دې زید ته شوی دی دا جواز د وجه نه شوی د مجاز د وجه نه شوی دا غلطي د وجه نه شوی دغه شان کتاب الله د عظیم شان ویل شوی دی او د دې مبالغه کړل شوی دا نو دا د مجاز په تور باندې نه ده او نه چې نه دا غلطي وجننا وانا شوي فظاهر ان ظاهر شو ان لفظ وزن في قوله فوزان نفسه ليس بزائد كما توهم وبالغ ځان ته هم کړی چې وزن نفسي کې دا وزن کو ټکه جره ده لکه دا به زیاتی له خدا نه ده او تاکیدا لفظيا یا بل دویمه جمله د ډول لپاره به تاکید لفظي بوي دویم صورت د کمال اتصال ذکر کوي یو صورت منګه ذکر کو چې دا دویمه جمله بدل اول لپاره تاکید معنوي وي علای لپاره دا لارې به فی مثال ذکر شو وس دا وای چې دا دیمه جمله د اول لپاره به تاکید لفظي وي تاکید لفظي وي لکه څنګه چې بجاءني زیدون زیدون کې جنې جاءني زیدون زیدون کې جنې دا دیم زید د اول لپاره دا دې نه دا تاکید لفظي دی دغه شانتي په لارې به فی هدل للمتقین کې دا هدل للمتقین نه دا هم تاکید معنی تاکید لفظي دی د لارې به فی د لپاره لکه پوه شو بنی معنی څنګه ده نو داغه خبره کوي او تاکید لفظيا یا بل دغه جمله دار لپاره تاکید لفظي وي کما اشار الیه بقوله لکه څنګه چې اشاره کړی دی خبر د مصنف په خپل قول سره وقانه فرمای هدن اي هو هدن للمتقين هدن ویلکه پرې کې دا اعتراض پر راتلو چې دا هدن چې دا لکه مصدر ده او للمتقين تجار مجرور دی هدن پورې متعلق دا جمله نه جوړیږي نو پھر سے هو به محذوف راوځه مبتدا راوځه او مبتدا شي محذوفه او هدن للمتقين بجار مجرور متعلق شي په مصدر پورې او دا به خبر شي نو باسل کې هو هدل للمتقین اعتراض بداره چې دا قران مجید ته متقینو د پاره هدایت ده نو متقی وایي ته چې هغه د هر قسم ګناه نه ځان بچ کړي او د هر قسم نیکی ته جننده تیار ده نو دا قران مجید دغه د پاره څنګه چې په خپل باندې هدایت یافته نو متقی ده چې هدایت یافته نو متقی خو نشو واښو به معنی لکه هدایت یافته خو ته چې متقی ویني چې دا قران مجید د متقینو لپاره هدایت ته نو متقی د خود مخکې نه هدایت ملو شوی نو دا دغه لپاره څنګه هدایت شو لکه پوه شو تحصیل د حاصل له نه د متقین نه مراد هغه دی فی الحال خدای ګڼکب ته گمراه دی خو د آینده اعتبار سره د معال په اعتبار سره د متقی پوه شو به معنی نور د قران مجید ته ټول خلکو لپاره دغه د هدایت ذریعہ ده یا د متقین لپاره چې متقی دی د لپاره د هدایت وګړو نور نو یې ازوالین متقین مطلب څه دی
اصغالین صائرین الى التقوى چې اوس کو فی الحال گمراه دي خودو اوریدونکو دي ستا تقوا ته نو دوی د متقین د فی الحال په نسبت باندې د مآل په نسبت سره ویل شوی و طریقه خبره کوي فإن معناه ذکر معنی د دې دا انه چې بشک دا کتاب کم کتابو چې ای مکه مبالغه ذکر کړل شو یو به ذالک سره یو به الکتاب سره یو به لا ریب فی سره هغه کتاب فی الهدایت په هدایت کې بالغ درجه دا په داسې انتهایی درجه ته رسیدلې ده لا یدرک کنها چې داغه انتها ته ادراک د شکوله کنه څه ته غایتها د دې هغه انتهایی درجه ادراک نشي کېږي ولی لما فی تنکیر هدن من الابهام والتفخیم زګل لګي دا هدن چې نه کېره راوړل شوی او په دې کې دا تنوین د پاره د تعظیم ده تنوین بغیر لپاره د تعظیم ده مطلب ډیر ځای دی من الايهام والتفخیم حتى كانه هدايه محضه گویا چې هدایت صرف په قرآن مجید کې ده ایت قال هدن ذریو ان الله تعالی هدن ویل او هادین نه دی ویلي لکه چې په هادین کې په اسم فاعل کې هغه مبالغه نه و کم چې مصدر هدن کې و پوښوي بنی معنی وهذا معنى او دا معنى ذلك الكتاب ده لان معناه ذکر معنی دري كما مر من الكتاب الكامل لکه څنګه چې مغتیر شوی د کتاب کامل نه والمراد بكماله كمال في الهدايه او قرآن مجید دا کامل کتاب دی مطلب دا چې په هدایت کې کامل دی لان الكتب السماويه بحسبها ذکر اسماني کتابونه جو کنه په خپل اعتبار سره دا متفاوت په درجه د کمال کې مطلب دا چې لکه هر یو اسماني کتاب ته یو لا په بل باندې ترجیح او فوقیت دا میلاو دی لأن الكتب السماوية كتب السماوية بحسبها بقبل اعتبار سره اي بقدر الهداية واعتبارها متفاوتة دا متفاوت دي وبلنا جدا جدا دي في درجات الكمال فدرجات الكمال لا بحسب غيرها لأنها المقصودة الأصلية من الإنزال ذكر جدا مقصود أصلي لدائرة قلنا فوزانه وزانه هدى للمتقين وزانه زيد الثاني في جاءني زيد ويه دا هدى للمتقين وإذا دس تاكيد لفظي لغا دا پارا در لا ريب فيها ذلك الكتاب دا پارا دا ذلك الكتاب دا پارا لگا څنګه جو بجاءني زيد کی رقم زید ده لكونه مقررا لذلك زکا چې دې فهم زید د لولنه زید چې دغه ته کوم نسبت شوی هغه مضبوط کړي نو دغه شان هدى للمتقين چې ذلك الكتاب نور زغه شوی نو دغه دا مضبوط کړي چې دا کتاب دا هدایت والده دا کتاب کامل کتاب څه کوي چې په هدایت کې کامل دی لکه پوښښ به دی معنی आवाज ناراضي کنه فوزانو اي وزانو هدى للمتقين وزانو زيد الثاني دا پشان د وزن د دویم زید دی فی جاني زید لكونه مقرنا لذلك الكتاب ځکه چې دا هدى للمتقين مضبوطون کړي دا کتاب لره مع اتفاق ما فی المعنى سره چې اتفاق د دوانو په معنا کې په خلاف لا ریب فی په خلاف د لا ریب فی نه چې لا ریب فی د ذلک الكتاب سره مخالف ته مانن هغه پوښوي ویم بس بلکې بس ته نو دا پورا کو ځه نو دا خبره تاسو ته ده جو کمال اتصال د دوه جملو په منځ کې به کله راځي دوه صورتونه منغوي چې کله د دویمه جمله د اولنې لپاره یا تاکید معنوي او یا بل اخیری لفظي